अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई वीडियो ज़रूर द सूरह मुज़म्मिल मुबारक द आया द सूरह मुज़म्मिल सफ़ाई दे दी दा अल्लाह जल्ल जलालुहू कलाम दे चिलकता हो अल्लाह जल्ल जलालुहू कलाम दा अल्हम्दुलिल्लाह दा हर स द पारा जिकम दे दा शिफा द पदे के और दा शान दा मुसलमानानो द पारा दा इंसानानो द पारा पदे के शिफा दा नो د دې باره کې زه تاسو سره خبرې کول غواړم ویډیو را سره پوره وګورئ د سورې مزمل فائدہ څه ده اول نمبر خدا که یو کس وي یاره چې زه بیمار یم هغې په ما کې داسې بیماري ده چې ډاکټران پرې هم نه پوهېږي زمونږ په کور کې چې څنګه خلک دی هغې پرې هم نه پوهېږي او داسې قسمه بیماري چې زه پرې پخپله هم نه پوهېږم چې ما ته څه قسمه بیماري ده د هغې دپاره خو مجرب عمل دا دی چې سورې مزمل به تلاوت کړي خو په څه طریقې سره به کې سورہ مزمل طریقه دا ده چې د سحر د مونځ نه بعد 11 مرتبه یعنی 11 کرته دا به د سورہ مزمل تلاوت وکړي د سحر د مونځ نه بعد نو چې تاکي هر قسم بیماری وي د الله په حکم سره بستا د دې د وجې دا بیماری دا به مکمل ختم شي. دویم نمبر فائدہ سره د سورہ مزمل دویم نمبر فائدہ دا ده که څوک د سورہ مزمل تلاوت کوي د پکور کې به غریبي چرته ناراضي فقر و فاقه به د پکور کې چرته ناراضي دی به چرته غریب نه کی الله دا به هر ټیم دا غنی به وي مالدار به وي الله جل جلاله به دی غنی کې دی به مالدار کی خدا عمل دی دا به څنګه کو سورہ مزمل به څه ټیم کو نو کو څوک د سحر د مونځ نه بعد کوي اومم ټیکتا که څوک د ماسپښین د مونځ نه بعد کوي اومم ټیکتا که څوک د مازیګر او د ماښام او د ماسخوتن د مونځ نه بعد کوي اومم ټیکتا کولی شي خدا په سو پیره کې نو اوس بعضې خلک وایي دا به 21 مرتبه یعنی 21 پیرې به دا وي 21 کرته د دې به تلاوت وکړي څوک وایي د دې به 11 کرته یعنی 11 مرتبه څوک وایي 7 مرتبه که هر څومره ستاسو وس وي کولی شئ تاسو د سورہ مزمل تلاوت وکړه الله په حکم سره به ستا په کور کې فقر و فاقه چرته را نشي ته به غني ته به مالدار یې نو دا ویډیو چې د هر چا خوښ شوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چا چې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ هغې خدمت کې هم دا عرض چې دا سبسکرایب کړئ انشاءالله اصلاحي بیانات دغه شان وظایف دا به تاسو ته په دې کې